د مو عزتمنې یوه ډېره اهمه مسله چې نن سبا خلک په هغه مسله شي په غلط فهمي شي پروته دي. هغه مسله د مو عزتمنې د اقامت په وخت شي د لوس تړلې په باره شدو. دا یوه ډېره اهمه مسله ده، خو د مو عزتمنې ځنه خلک چې کله دغه اقامت کیږي، مؤذن چې کله اقامت کو تکبیر کو، نو په هغه وخت شي ځنه خلک چې روشي جماعتي شي په دا طریقه باندې لوس یې نیولې وي او نیت تړي. دا لوس نیول څه دي د مو عزتمنې؟ دا سنت عمل ګڼي. یا په دا طریقه لوس نیولې وي یا په دا طریقه نیولې وي یا داسې نیولې وي، دا هغه لوس نیول څه دي؟ دا سنت عمل ګڼي یا مستحب عمل ګڼي. دغه د مو عزتمنې دغه مسلې متعلقه فتاوای رحیمیه دا یوه مشهوره فتوا ده. هغې دا لیکلي دي چې دا لوس نیول څه دي په اقامت په وخت کې دا ثابت نه دي. بیا د مو عزتمنې یوه بله فتوا ده چې ته احسن الفتوا وایي. دا ډېره اوچته مشهوره فتوا ده. نو د مو عزتمنې په هغه شی هغې عالم مفتی دا لیکلی دي چې سیکه دا لوس نسی، دا لوس نیولې ته لوس تړلې ته د اقامت په دوران شي خلاف سنت عمل یې ته ویلي دي چې نبی علیه الصلاة والسلام د سنت خلاف عمل کو، پیغمبر علیه السلام نه ده کړی او دغه د سنت عمل ګڼي او وایي چې د سنت عمل کا خلاف سنت لګیا ده. نو مو عزتمنې دغه مسلې متعلقه متحقق وکړو، دغه کتابې لیکلي دي، بلکې د میش د فقه کتابې چې د مو عزتمنې دا لوس نیول څه دي د اقامت په وخت چې دې ته وضع وایي. وضع په عربي چې واو ضاد عین د فقه کتابې چې دې ته وایي د لوس تړلې ته وضع وایي. او د مو عزتمنې د لوس پرېږدلې ته چې د اقامت په وخت چې کله اقامت کیږي، اذان نه بعد اقامت کیږي المنځ دپاره امام الله اکبر نه دی کړي، په داس ټیم باندې لوس نیول نشته. په داس ټیم باندې لوس لول دي چې اته ارسال وایي. د فقه په کتابې شي دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه ثابت دي، ارسال ثابت ده او وضع ثابت نه ده. نو دې وجې نه مو عزتمنې خلک نن لګیا دي دا فیسبوک باندې دا یوټیوب باندې او دا خبره کو چې دا د پیغمبر اسلام سنت عمل دي او دا خبره کو چې دا مستحب دي. د مو عزتمنې دا بالکل مستحب عمل نه دي، دا بالکل سنت عمل نه ده. نبی علیه الصلاة والسلام لوس نه دي نیولي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام لوس پرېږدلی وي، لوس یې کیز لول اینا بعد به الله اکبر ته به لوس په سر چکړل. نو مو عزتمنې دا لوس لول ارسال شته خو دا وضع نشته. په دې وجې نه مو عزتمنې یوه خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام عمل کړی وي یا پیغمبر اسلام میشته یوه خبره کړې وي، نو اته سړی به حدیث وایي، اته به سړی سنت عمل یې کړی وي ته به سنت وایي. او که چېرې میزون نه وایي نو دا مو عزتمنې ګونګورېدو دا خلاف سنت دي. او دا چېرته د پیغمبر اسلام نه دغه لوس نیول د اقامت په وخت شي، نو که د قامت صلاح تر اخره پورې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله په داس ټیم چې لوس نیول نشته، اقامت په دوران چې لوس پللوي دا د پیغمبر اسلام نه ثابت دي. نو دې وجې نه مو عزتمنې دا مسئلې چې کله میږ وروي او دې نه بعد میږ دا شیر کوي د دې دپاره چې دا هغه پیغام ټول دنیا مسلمانو ته ورسیږي او په دا مسله باندې ټول خلک خبر شي. زه ډېر وینه په هر دی شي چې کله زه لوډ شه او زه هغه ځای کوي امام او زه میز کوم ته او زه چې کله نیت تړه الله اکبر نه مخکې زه وطن وکسه، نو ډېر خلک دا زه وینه چې لوسې داس نیولی وي. دا منع سئ، دا د مو عزتمنې پیغمبر اسلام سنت خلاف دي. نو الله د میشته په دا خبره باندې عمل توفیق نصیب کو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.